دا په مورخه 25/9/2022 باندې چې کوم دی نو فاروق شاه ولي رحیم شاه ساکن ډبکلې تنګې د چې کوم دی نو د خپلې لور د حنا چې تقریبا 7-8 سال د ایج یادولو چې دا چې کوم دی نو بېدرکه شوې ده د ده په دې راپورټ باندې چې کوم دی نو فوري طور پولیس چې کوم دی نو کاروایي شروع کړه د ماشومې سرچ چې کوم دی نو په دغه ګیر چاپېره ایریا کې سټارټ شو پولیس چې کوم دی نو په نیکسټ ډے باندې دوباره بیا سرچ خپل سټارټ کړ او تقریبا د ورځې 11 بجې یا 12 سمثینګ خو په 26 تاریخ باندې دغه ماشومه چې کوم دی د دې کور مخې ته د کمیټې ډیرانو په هغه ډیران کې چې کوم دی نو خفه کړی شوي میلاو شوه پولیس چې کوم دی نو فوري طور خپل تفتیش شروع کړ او د ګیر چاپېره چې څونه خلک وو د هغې یو پروفایلینګ سټارټ کړ او په هغې کې چې کوم دی نو انټاروګیشن او د هغې سټارټ کړي د دې وقوي اطلاع چې کوم دی نو چې څنګه زموږ افسران بالا ته میلاو شوه نو زموږ د آر پي او صاحب محمد علي صاحب د احکاماتو مطابق ډي پي او سهیل خالد صاحب چې کوم دی نو هغه مختلف ټیمونه تشکیل کړ چې په هغې کې موږ سره زموږ اسپیسیفیک انویسټیګیشن زموږ ډي اس پي انویسټیګیشن فرحات خان او موږ ټول چې کوم دی نو مختلفو ټیمونو سره چې کوم دی نو کار سټارټ کړ دغه ټیمونو چې کوم دی نو مختلف خلک انټاروګیټ کړ او دغه انټاروګیشن په نتیجه کې چې کوم دی نو موږ ته دا خبره تر مخې شوه چې یاره دغه ماشومه چې کوم ده نو دې سره دغه دوران کې هجرت الله نومې یو چاړه چې هغه لیدلی شوی بیا چې کوم دی نو مختلف انګلو باندې زموږ تفتیش جاري و خو دې سره سره بیا چې کوم دی موږ د هجرت الله په تلاش کې ټیمونه سټارټ کړي چې به هجرت الله پیدا کړي چې هجرت الله چېرته دی دې سره سره چې کوم دی نو د ماشومې د پوسټ مارټم او دغه کاروایانو دپاره چې کوم ټیمونه تشکیل شي هغې هغه کار سرته رسولو ډاکټرانو چې کوم دی نو مختلف دغه کې په تنګي هسپتال ته چې کوم دی نو مونږ پوسټ مارټم دپاره وړي وه بیا هغه هم پې باندې خپل اوپینین ورکړه بیا چلډرن وومن اینډ چلډرن هسپتال رزړ هلته چې کوم دی نو باقاعده ټیمونه تشکیل شو هغې چې کوم دی نو دا اوپینین ورکړه چې بھئی دې سره داسې قسمه څه مطلب ریپ وغیره څه ساین په دې ماشومه باندې نشته دی بهرحال انویسټیګیشن زموږ جاري او آخر چې کوم دی نو هجرت الله ته پولیس ورسېد او هجرت الله چې کوم دی نو اریسټ کړ هجرت الله چې مونږه وکړو نو هجرت الله په ژبه باندې چاړه دی د هغه په ژبه باندې چې کوم دی نو صرف د هغه پلار پوهېږي یا چې کوم دی نو د کور نور خلک پوهېږي بهرحال مونږ چې څونه هغه انټاروګیټ کړو نو د هجرت الله د پلار په موجودګۍ کې هجرت الله انټاروګیټ شو او د هغه پلار هم د دې خبرې تصدیق وکړ چې یاره دی چې کوم دی نو دا وایي هجرت الله مونږ ته د خپل خیالاتو اظهار په دې رنګ وکړو چې یاره زه هم دغه ځای کې موجود وم او دا ماشوم هم موجود وه او دای دغه ځای کې ډیران کې څه کباړ مباړ کته راکته دې دوران کې د ماشومې چې کوم دی نو ما بسې لاسونه پړکول او راته وایي چې ته چاړه یې نو دا چاړه چې کوم دی نو دی په دې چاړه وینا باندې غوسه کېږي نو دی بیا وایي چې یاره زما چې کوم دی نو بس مازغو کار پرېښو ما چې کوم دی نو دې له مرۍ کې ګوتې ورکړې او بیا مې چې کوم دی نو هلته مونږ ته د سیمټو یو ټوټه وښوله چې دغه رنګ ټوټه په هغې باندې مې چې کوم دی نو دا په سر ووهله او هغې نه چې کوم دی نو دا مړه شوه بیا مې چې کوم دی نو دې باندې مختلف دا ګن بلا راواچوله او د ټولو نه غټه خبره دا وه چې هغې د ماشومې باندې دغه چې کوم دی نو یو شیشه غونډه کې پرته وه نو هغه د هغه شیشې دغه مو کړه چې بیا مې د پاسه شیشه واچوله سولر شیشه وه ماته شوي شیشه وه خو لکه مطلب هغه یې پې باندې واچوله هغه شیشه او هغه سیمټو بلاک چې کوم دی هغه نشاندهی باندې ټول هر څه الحمدلله پولیس برآمد کړي دي ټول موجود دي بیا چې کوم دی نو څنګه چې تاسو ته علم دی نو موږ په خپل هم چې کوم دی نو د ډېر باریک بینۍ د وجې نه او د افسرانو حکم هم دا و چې بھئی دا شی چې کوم دی انتهایی باریک بینۍ سره تفتیش په دې کې دی وشي بیا چې کوم دی نو دې هجرت الله چې کوم دی نو موږ ته باقاعده چې کوم دی نو هغه موقع وښوله چې بھئی په دې لار باندې زه راغلی یم او په دې لار باندې چې کوم دی نو ما دا کار کړی دی بیا پس د هغه کار کولو نه موږ ته چې څنګه ویلی شوي هغه انټاروګیشن دوران کې ګواه چې کوم موږ ته هغه ویلي وو چې بھئی دی چې کوم دی نو د دې موقع نه پس بیا تښتېدلی دی او بیا کور ته تللی دی او د کور نه بیا چې کوم دی نو آوټ شوی دی اکه خبرې تایید هجرت الله په خپله هم وکړه او هغه پلار یې چې کوم دی نو موږ ته ترجماني وکړه نو دغې سره چې کوم دی نو موږ ته دا خبره کلیر شوه چې دا زمونږ کومه حنا ماشومه وه نو دا چې کوم دی نو هجرت الله په دې وجه باندې مړه کړي وه چې د هجرت الله پسې لاسونه پړکولي او ورته چاړه ویلو په هغې سره چې کوم دی نو هجرت الله مازغو کار نه دی کړی او هغه چې کوم دی نو راټینګ کړی ماشومه او ماشومه چې کوم دی نو وجلي ده او بیا په هغه ډمپ کې خښه کړي وه جی
ډیسپی صاحب دلته کې سوال دغه دی چې یاره ډاکټري کوم رپورټ دی او بیا د پلار کوم رپورټ دی نو دغه ځای کې تضاد راغی نو هغه ځای کې کنفیوژن پیدا شو چې د کور خلک ملوث دي نه داسې خبره خو موږ ته نه ده راغلې نه ډاکټر ویلي دي ځکه ډاکټري رپورټ مطابق چې کوم دی که نه نو ډاکټر پکې دا رپورټ کې ویلي دي چې بھائی دې باندې هېڅ قسمه څه د ریپ ساین نشته په 26 باندې د ګمشدګۍ دغه کوي که نه هغه د ګمشدګي 25 باندې ګمشدګي شوې ده باندې کوي په 26 دغه کېږي او ډاکټر وایي چې 3 ورځې مخکې دا اصل کې دا ماشومه چې کوم په ډیران کې خښ کړی شي هغه چې څنګه موږ د هجرت الله د هغې وضاحت وکړو نو د ډیران د دوب او تاسو ته په خپل هغه ځای به مو کتلی وي چې هغه ټول پلاستیکي دی او ګند بلا ده د پاسه بیا هغه شیشه پرته وه د شیشې د تو د وجې نه تقریبا هغې دا دونه وخت په ګرمۍ کې تېر کړو نو هغه لاش ډیکمپوز شوی نو مې بي چې د هغې د وجې نه چې کوم دی نو دغه خبره شوې وي یاره دا موږ نشو ویلی ځکه چې ډاکټر په خپل دغه باندې ښه پوهېږي خو موږ چې کوم خپل تفتیش وکړو نو د هغې مناسبت سره د دغه شیشې د ګرموالي د وجې نه که دغه خبره کېدی شي نو کېدی شي ځکه چې غیب علم خو الله پاک سره خو موږ ته چې کومه خبره وضاحت سره راووته او بل موږ چې کوم د مړې د کم ځای نه را اوچت کړو نو د هغې هغه فزیکل دغه ته چې موږ ګورو نو مې بي چې دا شی د دغه وجې نه ډیکمپوز شوي ډېر خلک خو په دې کې داسې هم څوک وایي تیزاب پې اچولي شوي څوک څه خو دا خو لکه مطلب داسې خبرې دي چې یو سړی د یو شي سره آشنا نه وي هغه مختلف قسمه رایګانې قایموي نو خو د هر چا خپل رای ده خپل رای به په خپله قایموي حجرت الله جي څنګه ګرفتار شو کوم ځای نه ګرفتار سوال دا دی چې دا پاکستاني شهري دی افغان شهري دغه خبر راتلی چې د افغان شهري دی هجرت الله چې کوم دی نو دا افغان شهري دی دی چې کوم دی افغاني دی او دغه هلته که تاسو کتلي نو غیر چاپېره مختلف دا ګډبانې چې څونه دي نو دا ټول افغانیان ډېره دي دغه ځای کې او دوی مخکې څو جرانې دغه کې ملوث دي د هجرت الله خو چونکې چاړه دی هغه ځان له دغه دی خو د ده وروستو دغه باندې موږ لګیو تحقیقات کوو چې یاره د دوی نور وروڼه چې کوم دی نو په څه کار کوي او څه ترتیب باندې چې کوم دی نو کم ځای کې موجود دي هغه موږ ګورو د هجرت الله عمر تقریبا 24-25 سال راوند اباوټ دی یاره ان شاء الله موږ چې سونه تفتیش کړی دی که نه او دا ده پورې موږ رسېدلي نو الحمدلله موږ ته چې کوم دی نو داسې سټیټمنټ راغلي دي داسې ګواه موږ سره شته چې هغه د دې خبرې ګوی به کوي یم او موږ ته هم کا چې بھائی ما چې کوم دی نو باقاعده دی لیدلی دی دغه ماشومې سره د دې دغه نه چلن ماقبل چې کوم موږ ته هغه بیانوي نو هغې نه موږ ده ته ور رسېدلي او بیا چلن ما بعد هم هغه بیان کړی دی نو ان شاء الله چې زه هم د دپاره دغه یو دغه هم کافي دی او موږ لګیو مختلف ثبوتونه چې کوم دی موږ اکټا کوو لګیو ورسره دفعات جمعه دي ګډه سي ځکه به شوی دا د نور تفتیش دفعات خو دې هغې نه چې کومه ثابته ده نه خو 302 ده او موږ پکې لګیو خپل لیګل ټیمونو سره مشورې کوو مزید چې څه مخې ته راځي نو هغه به هغه رنګې کوو دا سوزول شوی نه ده نه سوزولې شوي نه ده ځکه چې د هغې هېڅ قسمه موږ ته ثبوت نه دی میلاو شوی نه ډاکټري رپورټ نه میلاو شوی دی نه د بل څه نه میلاو شوی دی دا د تیزاب او میزابو خبره دا موږ ته کلیر شوي نه ده یاره موږ چې کوم تفتیش وکړو نو د هغې وینا مطابق د ده چې کوم دی نو څو ورځې وړاندې په خپل پلار باندې هم دغه قسمه ګزار کړی دی او هغه پلار یې چې کوم دی نو بیا د دې وجې نه د دوی نه تښتېدلی دی او هغه په نوخار په ایریا کې چې کوم دی نو پاتې کېږي دې په خبرو تاسو څنګه پیلېږي دې له تاسو ترجمان راوست دې له چې کوم دی نو د ده پلار مونږ د پلار په موجودګۍ کې دی ټاروګېټ کړی دی او پلار یې چې کوم دی نو د ده په خبرو باندې پوهېږي او هغه مونږ ته د دې خبرې ترجماني کړې ده چې بھائی دی چې کوم دی نو دغه وایي مونږ چې څه نشو ویلی ځکه چې دا خو چې کوم دی نو عدالت کار دی او هغه به دی ثابتوي چې بھائی دی څنګه دی او څنګه نه دی که نه هغه به چې کوم دی نو ډاکټري خامخا که داسې څه ډسیبلیټي وي نو ده به علاج معالجه شي وي ده به یو شی بل شي وي نه خو بیا د کمپلینټ د ملزم خپل کار دی چې په کومه طریقه باندې خپل ځان ثابتوي ډیسپی صاحب لکه بعضې دغه کې وایي چې علاقه تل دغه شو دا برآمد شو دا نو دې کې به دغه شیشه کاڼې علاقه تل خو دې کې چې کوم دی که نه نو هغه موږ ته الریډي هغه بلاک ټوکړه ده چې په بلاک په ټوکړه باندې والې شوي دی او د هغې نشاندهي چې کوم دی نو د هجرت الله په خپله کړې هم ده بلاک ټوکړه هم ریکور ده بل هغه کومه شیشه چې د پاسه اچولې شوي ده هغه شیشه هم ریکور ده او مزید چې کوم دی نو چې څونه مطلب د سره ریلیټډ ثبوتونه دي نو هغه موجود دي دغه خبرې ته به چې څه ګوره یا به دې له څه جواز وي په دې باندې به دغه کې چې ډاکټري خو الریډي میډیکل رپورټ چې کوم دی 3 ورځې زوړ دی که 3 ورځې مخکې قتل دی یاره دغه خو چې کوم دی نو ستاسو وینا د الف خان وایي دغه موږ نه وایو ډاکټري رپورټ نشته ډاکټري رپورټ شته دی په مثل باندې موجود دی خو ډاکټري رپورټ په ډاکټر په هغې پوهېږي په خپل رپورټ اب هغه ثابتوي هغه زه نه ثابتوم د په کیس مسلسل د ډاکټر رپورټ ډاکټر ثابتوي پولیس چې کوم دی نو خپل انویسټیګیشن ثابتوي